بیا الله جل جلاله مونږ او تاسو ته وایي چې زه هغه ذات یم چې په ټنونو منه اوبه مې په وریځې کې ستاسو د سر د پاسه روانې کړي دي. تاسو کولی شي یو سیر اوبه د اواز ودروي یو کیلو چې د هغې دپاره به ته څومره تدابیر اختیار یې بیا هم نشي کولی. الله پاک هغه قادر مطلق ذات دی چې زما او ستا د فایدې دپاره زمونږ د سر د پاسه د ځمکې او اسمان په منځ کې په وریځه کې په ټنونو منه اوبه ګرځوي. کم بخارات او نمی چې د ځمکې نه خارجه شوي بر یې دله جمع کړي بیا یې درله واپس درکړي د فایدې او د شفا او د صحت په شکل کې. او الله وایي کومې اوبه چې د اسمان نه نازلېږي نو دا مبارکې دي برکتناک دي. ونزلنا من السماء ماء مبارکا موږ نازلو د اسمان نه اوبه مبارکې. زمیندار خلک یې په دې خبرو باندې تاسو پوهېږئ. د فصلونو سره موږ د خپل عقل او د سوچ موافق هر قسمه نخرې وکړو خو فصل موج نالي. یوه سوکړی چې وایي ټول مړاوي ته وایي د زهرو سپری پې چا کړې ده. نه په دې ځمکه کې ژوند او صحت یو نه په دې فصل کې نه په انسانانو کې. یو غوړ باران پې رب العالمینو کې چې دا دوړې د دې ځمکې نه مړېږي د فصل ته چې داسې ګورې سم راتښتي د دې ځمکې نه تک تور تښتېدلي. ستا هغه سپری ستا هغه عقل ستا هغه سوچ او هغه دوایانې هغه ټول هر څه یو طرف ته که او د رب ذوالجلال د طرف نه یو انمول تحفه ده چې یو باران پې دلو کې هغه بل طرف ته. دا څونه لوی فایدې دي په دې. دشتو بیابانونو کې خلک په حوضونو او تالابونو کې جمع کړي ځناور یې څکي او انسانان یې څکي فایدې پې حاصلېږي. اوبه یو لوی نعمت د الله تعالی دی ځکه په دې کې به اسراف نه کوي بمبه په مزه روانې. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرمائی وَإِن كُنْتَ عَلَى شَطِّ نِهْرٍ جَارٍ کته د نیر په غاړه دریاب په غاړه ناست او لام به په هغې کې به هم اسراف نه کوي. یا لکه څه کوې نو چې پکې پروت دی خو بس ودې بل نور هم زده که اضافي ناسته به په اوبو کې هم نه کوي. په دې الله ناراضه کېږي. لوی نعمت د رب العالمین دی. 80% په دې ځمکه کې اوبه دي او 30% چې کوم دی دا اوچه ده ښه نو دا د الله د قدرت نښې دي. وتصریف الریاح او بعضې هواګانې الله تعالی وایي دا زما د قدرت نښې دي. ګوره بعضې هوا دي دا هوا چې دي دا د 4 اطرافو نه راځي. د بیت الله شریف 4 اطراف دي. یوې ته باندې دبور وایي بلې ته باندې نسیم وایي بلې ته ریح وایي او بلې ته باندې صرصر وایي. د هر بوټ خپل خپل جهت دی. نو بعضې هواګانې چې نو هغه صحیح هغه شنډ دي. هغې هوا کې داسې تاثیر الله پیدا کړي چې دا کوم باغات او فصلونه میوجات چې هغه تش راشي باغ تش راشي. دا د هوا وجه چې دا انسانان کوم طرف ته متوجه کېږي. دي له خو ما 40 او یا 50 یا 60 کاله زبردست میوې چې په دې سیو چک لګی دا اوبه دې په دې وښو د انسان را بهېږي سمې. دا خواږه سیوان دا بهترینې مالټې سې مړې میوجات دي کیلي دي انګور دي عناب دي انار دي چې د دې ټول ذکر قرآن کې الله کړی دی. الله پاک وی لګي په بندو کې نیسه کوي. نو بعضې هوا الله د حکمت په طور راوالځي هغه شنډ دی باغ تش راشي چې دی چاته چغې وایي او دا د دې نه مخکې چا کول او اوس چا وکړه. دا یو کن فیکون ذات دی یو قادر مطلق رب دی چې هغې کوي. بعضې هوا داسې چې هغه لږه راوالوځي دا میزان رحمت نه دی. بیت الله شریف تر ورته مخامخ چې دا کومه ناوه لګېدل 15,000 ژبه ده ورته میدان داسې داسې کېږي هوا یې راکوي. په دې چې کومه هوا راوالوته دې ته باد نسیم وایي. په دغه ګوټ چې کومه هوا راله او دا په دې اطرافو کې کوم طرف ته ورسېده نو هغه فصل به زبردسته میوه نیسي بار به ډېر زیات راوړي. دا د دغې هوا برکت. نو هغه ثمرآور میوې کوي. بعضې هواګانې داسې چې هغه یخي هغه د فصل نه هغه شته طاقت ختم کړي او بعضې ګرمي هغه د فصل نه د غلې هغه ماده ختمه کړي. د هغه ډېر ګرمایش په وجه باندې وایسېږي دا فصل. نه ډېره ګرمه هوا پکار ده او نه ډېره یخه پکار ده. معتدله هوا پکار ده. ځمکه ورته بهترینه غله درکړي.
او بعضې هواګانې داسې چې هغې ته ریح ویل شي وارسلنا الریح او ریاح هم راغلی دی نو هغه د جرړو سره سره وباسي طوفان راشي دا هم هوا دی نو هغه هر څه نیز نابود کړي ملیامېټ یې کړي دا ریح چې دی دا د الله رحمت دی او دا ریاح چې دی نو دا زحمت دی دا د عذاب او د قهر هواګانې نچوړ او خلاصه قدردانو د دې مبارکو ایتونو دا شوه چې مدینه منوره کې دا کوم یهودو که نه دوی به تجارتونه کول څه به یې کوله د قریشو او د بنو هاشم چې دا یو ډېر بنیادي خاندان په تمام اهل عربو کې نه په ټول روی زمین کې چې څونه ځمکه د الله تعالی آباده د مضبوط خاندانونه دا دوه قریش او بنو هاشم په عربو کې او په دې کې تاجر بیا بزنس مین لوی تجارتونه کاروبارونه لس اوښان بیا دلته کې بار کړه او په هغې باندې بیا قافلې دا عرب نه دي دی الله د اوښانو نشته کړي دي نو اوښ ته ډېر په قدر په نظر باندې ګوري نن ته ورکړي ورله ګزار ورکړه چې ځان لرې کار وکړه بار چې چا وخت یې کړی هغې ته د دې خبرو پته انتهایي احترام او قدر یې کوي ولې چې دا به د مکې معظمې نه قافله روانه شو دا به یمن ته تله په 15 ورځو کې په 50 ورځو کې په 80 ورځو کې به قافله ورسېده لس اوښان به یا به شل اوښان به په هغه به بار و د هغې د پاسه به دلته څه کېږي خو مکه مکرمه کې به تشې قجورې وې نو درې څلور قسمه قجورې به یې ځان سره د دې ځای نه واخېسته او قافله به لاړه هلته د یمن په بندرګاه باندې به چې کوم بحري بیړه راغلې وه او په هغې کې به د بیروني ممالکو کم خلک راغلي وو او هغې به ځان سره سره وړي نو د دې ځای نه به ځان سره بلا شي قجورې یې وړې او هغې به د هغه دی نه ځان سره سوچه غوړي او شات او پیري وي او داسې لونه راوړي وو ځکه شام علاقه به ډېره آباده وه نوم یې نعمت پکې د الله تعالی موجود و د 60,000 انبیاو علیهم السلام ارامګاه د 80,000 پیغمبرانو صحابه کرام دا د شام او د فلسطین په سرزمین دفن دي دومره پاکه خاوره ده پاکه ځمکه ده میوې غلې فصلونه هر نوم یې نعمت د الله تعالی پکې ډېر الله دې د پلیتو اسرائیلو نه آزاده کړي او دې خدای په خپل منځ کې اړام کړي خدای دې کېمې کړي خدای دې خوار او ذلیل کړي مسلمان لري الله تعالی فتح ورکړي روزه په خپلې باندې دا سوال کوو دا دعا کوو رمضان دی د الله تعالی زبرګي ده نو د هغه ځای نه به اوښان بیا بار کړه د یمن خلکو به یو قسم غوټه ورکوله پوړي له هغې ته اوس هم یمنۍ غوټه وایي اوربت وایي تاړه دا نړۍ به یو بل کې انجل بنجل کې د حاجي صاحب ناستې دي په دې باندې پوهېږي دا چا چې ریړې او ګاډۍ او ټانګې چلولي دي دا کړی کې به دا پوړي دوباره داسې راوسم چې زور به کوو هغه یوې کړۍ به د 4 کسانو همره زور کوو نو هغه به کلکه وتړلې شوه په یمنۍ غوټه به یې وتړلې او واپس به یې اوښانو له مخ دې خوا که مکې ته به راخلاصو په دې دشتو بیابانونو کې په دې رملو کې او په دې شګو کې او قافله به عکاظ بازار ته راورسېد هلته به یې اوښان چوک کړل ځای په ځای به پکې دمې کولې یو اوښ کې به وړي اچولي بل کې به پیري وي او په بل اوښ کې به شات پراته وو په بل کې به غنم پراته وو په بل کې به اوربشې وې صاحب د دنیا نعمت و دلته بازار کې ورته خلک په انتظار واته پاته ناست خوراک چې ته خوراک کم ځای وایسېدي په یو کجوره به خلکو شواروز تېرول او چې کجوره به نه وه نو د هډوکي به خوله کې اچولي دا زڼي دا به اړول او اړول داسې هغه کول دا به کول دا خوراک چې ته په زمانو پس په چېرته چا روټۍ پخه کړه اوربشو نو دا به قافلې راتلې دي تجارت خو تاسو ته زه یو ډېره بنیادي خبره کوم د مرګ او د ژوند پته نه لګي دا اهل عربو د مدینې منورې دا مشرکان یا د مکې مکرمې دا یهود او نصارا مشرکین دا کفار خلک کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف الله تعالی یې پوهیږي چې دا ټول نظام ما روان کړی دی اوړی او جمع زه چلومه تاسو په اوړي کې یمن ته ځئ او په ژمي کې شام ته ځئ لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف په یو سیزن کې یو ملک ته ځئ او په بل سیزن کې بل ملک ته ځئ نو د دې به 2 سفرې راتلې